بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ما ستاسو لپاره د سورة الکوثر ډیره ناشنا وظیفه راوړې ده چې کله باران وریږي او یو بنده داسې وي چې دا د سورة الکوثر تلاوت کوي، د هغې یو خاص مقدار دی. نو چې کله دی دغه تلاوت د سورة الکوثر وکړي، الله پاک به د انسان ډیر زیات مالداره کړي. او ستاسو خیال دی نن سبا هر یو سړی دا غواړي چې زه دې مالداره شم او ما ته دې پیسې میلاو شي، ما ته دې ګاډي میلاو شي، ما ته دې بینک بیلنس به زما برابر وي. هر سړی د آرایش، د اسایش، د سهولت دا کوشش کوي چې ما ته دې میلاو شي. نن تا ته په سورة الکوثر د هغې په تلاوت باندې الله پاک دا ټول عرصه درکوي. نو یو خبره دا شو چې انسان په دې باندې ډېر زیات مالداریږي، خو د هغې خپله طریقه ده، هغه تاسو ته اخره کې ښیم. دویمه خبر دا چې څومره غمونه دي، څومره پریشاني دي، څومره ټینشن دی او څومره بې سکوني ده، څومره بې ارامي ده، دا ټول به ورسره ختمیږي. نو راځئ ځو د عمل طرف ته چې سورة الکوثر به څنګه تلاوت کوو. طریقه به دا وي چې دا به ګیلاس راوالي، د شیشې ګیلاسه، او باران ته به کیږدي. چې کله دا د اوبو نه ډک شي یا مثال نیم ډک شي، دقه به راوالي، 2 رکعته نفل به وکړي، بیا د هغې نه پاس به 11 سپېرې درود شریف وایي، بیا به د هغې نه پاس 41 سپېرې به سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 41 سپېرې به دا وایي. بیا به د هغې نه پس درود شریف 11 سپېرې وایي، بیا به د هغې نه بعد دوا وکړي او دقه اوبه په هغې باندې دم کړي. نو دا اوبه تاسو څکئ، چې څومره تاسو دا اوبه څکئ نو دومره مشکلات، تکالیف دا به ختمیږي او انشاءالله راحت به راځي، آرام به راځي، پیسې به راځي، دولت به راځي. نو کوشش وکړو چې ما ورته دغه عمل وکړو. چې کله ما ورته د عمل شروع کړو نو د سورة الکوثر داسې برکات دی چې غمونه، دردونه، مصیبتونه دا به ستاسو د کورونه دا به تښتي او د هغې په بدل کې به الله پاک موږ او تاسو له خوشحالۍ او د سکون زندګي راکړي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو د سکون ژوند نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.